سورۃ البقرہ دریم سپارہ 273 نمبر آیات کریمہ درس تے 283 للفقراء دا زکاتنا خیراتنا دا پارا د فقیرانو الذین اغکسانو دی اخسروا چاغي بندیوان کړي شوی دی فی سبیل الله پلارا د الله پاک دا صدقات دا خیراتنا د پارا د غریبانانو آکسانو دی چې بنکړي شوی دی پلارا د الله پاک کې لا یستطيعون دی وسن لري ضربا د سفر کولو فی الارض پزمک کې یحسبهم الجاهل ګمان کوي پدوی باندې نا خبر سړی الجاهلو نا خبر سړی د دوی د حالنا ګمان کوي پدوی باندې اغنیا د مالدارو من التعفف د وجه د سوال نکولنا دا خیراتنا د پارا د فقیرانو هغه کسانو دي چې بنکړي شوی دي پلارا د الله پاک کې وسن لري د سفر کولو پزمکه کې ګمان کوي پدوی باندې نا خبره سړی چې ګنې دا مالدار دی من التعفف د وجه د سوال نکولنا تعرفهم تب پیجنی دی لرا بسیماهم پنخود دوی باندے لا يسألون الناس الخافا سوال نکی دی د خلقنا بے ضرورتا وما تنفقوا من خیر او آغا چی لگوی تاسو د سمالنا فإن اللہ پس بیشکا اللہ پاک بیہی پاغی باندی علیم پوہ دے الذین اغا کسان ينفقون چی لگئی اموالهم مال نخپل باللیل دشپی والنهار دروازه سرن پپٹا وعلانیتا او پخکارا اغا کسان چی خیرات کئی مال نخپل دشپی خیرات کئی دروازه خیرات کئی پپٹے خیرات کئی اپخکار خیرات کئی فلهم پس د دې خیرات کوونکو د پارا اجرهم ثوابنا د دوی دی عند ربهم پنیز د رب د دوی ولا خوف علیهم نبیسیرا پدوی باندې ولا هم یحزنون او نبدی خپکیگی ترغیب خیرات تا په مختلف انداز سره قرآن مجید بیان کو او بیانی مثلا ویلی شو چې تاسو خیرات کوئ نو ریاکاری پکې مکوئ بلکې خیرات چې تکې نو د الله پاک د رضا د پاره کوا خیرات چې کې نو په غریب باندې بیا زبادما خیرات چې دیو کو د دې خیرات په وجه باندې د غریب نه
خدمت ماخلا غریب تنگوما او دا دې مورد چې خیرات کې نو چې سزان لخوخه هغه غریب لور کوا خراب ردی سیز په زکات کې په عشر کې او په خیرات کې مور کوا کل سیز ور کوا چې کم ځان لا خوخه. اوس دا ترغیبونه مونږه په قرآن او په حدیثو کې مثال حدیث تا وریدو چې سو خیرات کوي الله پاک به خوشحالیږي تدفع میتة السوء د خراب مرگ نه به الله ساتي بیماری بولا الله ختمی میدان حشر کې به الله پاک د خپل د عرش په سوري کې ولا زیور کوي وغیرہ. هر دونه ترغیبونه ملاو شو نو ورکو خو اسم زکات ورکو عشر ورکو سرسایه ورکو خیرات اسی نپلی کو نو چې چاله ورکونو نو الله وی دی طالبان ولا هغه غریبانان طالبان چاغي په مدرسو کې بندیوان دي اصحاب صفو د محبوب طالبان سلور صوت برسیدل کله کله به اویاشو دی بشپا ورځ جمعات کې سبق تا پراتو او دا طالبان دا سينو چې غنی دا ګوډیان او شلیان دي. الله وی لا یستطيعون ضربا فی الارض دی سبق تا پرات دي خپي اشتا لاس اشتا چې ځان لپاوړو غټي خو علم معاش دواړه زدین دي بیا نیم مولا خطر ایمان چې څنګه مونږه تاسو متلی کو نو یو کار کیږي مونږه تاسو وایو لکه فلانی بچي رواره می ډاکټر کیږي د باندې سیزن مچلوي خان د باندې غیاګانې خشاکو د فارغ کې چې دنا الله پاک کله ډاکټر جوړ کی دا فلانی انجینیرینګ کوي د باندې ډیر نور کارونه مکوي پرې د چې دا انجینیرینګ کې خاص سپیشلایزیشن وکي نو دک شان دا طالبان شپه ورځ د دین سبق زده کی ولی کچره دا طالبانم زمون پشان شي او دین پټو تر ووزي او دی دوکارونو تر ووزي او دی ټیکټ والی بار ملکونو تلاړ شي A to Z نو بیا ور دین دا نقشہ نعوذ بالله بالکل ختم شي. دا چمک دمک د اسلام چې برقرار دی دا خود د طالبانو مدرسو په برکت دی. لکه مثال دا درس کوم نو مدرسو کې هم سبق ویل دي دا سي نور زه مرګري دي محنت کوي امامت کوي خطابت کوي نور د دین خدمت یعنی په مخ د زمکا دا سه شعبه نشتا چې پاره کې د دین نه بغیر تا غو چله اګه د تبلیغ دا اګه د جهاد دا اګه مدرسه دا اګه خانقاه دا اګه ډاکټر دی اګه انجینیر دی ټول دی دین علم ته محتاج دی او دین علم دا غیز دکړه دا غی حفاظت دا غی تشهیر دا په مدرسو کې کیږي نو د آیات کریمه کې ډیر صفا انداز سره وي چې تو خاصم زکات ورکې عشر ورکې نو دا د مدرسو کې چې کم مقیم طلبا دي اخسروا مقیم دي رهایشی دي اصحاب صفا اگر رهایشی طلباو دا غي دا سينو چې کنه مور وانه پلارو مور او پلار او خو مور او پلار د دین د زده کړې د پاره پریخو د مور هغه مینا د مور د لاس هغه خپل ډوډۍ هغه د دې د پاره پریخي وي چې محبوب رانه د محبوب سبق دارانه قزانش ولیکه صحابه وی چې موږ بم ځان لماتي ګوډې کو او دکاندارې ازمیدارې کولی نو محبوب کو 24 غنټې دین خو کن نو دا دین بسنګ محفوظ کېدو د دې د پاره خامخه رهایشي طلبا پکارو دغه د محبوب په ډېرې ذمہواري وي نو چې څوک بنوي مسلمان شو نو محبوب به ته کلمه وي بیا به د طالبانو تاواله کو
چې اوس دته مونځ ښیې د مونځ ډانچه ورته ښیې د مونځ الفاظ ورته ښیې د معنی ورته ښیې روژه ورته ښیې زکات ورته ښیې دته دا وښیې که اوښان دي نو په 5 اوښانو کې به زکات وي درته ووایه که غوان دي نو په 13 کې که ګړي بیزي دي نو په 40 کې که سپینې د سره 52 تولې که سرې د سره 19 تولې مال تجارت دا تفصیلات که حج در باندې حج دې ته وي داسې به کې عمره دې ته وي داسې به کې دا به د طالبانو بیا هغه نوی مسلمان ته دا تفصیلات خودل نو دا صحابه کرام طالبانو خو غریبانان اوس کار کسب کولی شي خو کوي ولې نه الله رب العزت وی بیا ته سبق پاتې کیږي نو کم سړی چې د دې د حال نه خبر نه او سپینې اغوستي سپینه ټوپۍ سپین چپوټ کې چادري یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف الله وی دې نه غواړي نو بعض خلک وی چې ګنې دا مالدار دي او الله پاک مونږ ته وی چې تاسو امیان کوششو کې تاسو ذمہواری ده د مولا کار د علم خودل د طالب کار د سبق زده کول دا نور ماته ګړې دا زمونږ د عوامو ذمہواری ده دیله زی برابرول دیله د بجلی غم کول دیله د ډوډۍ غم کول نو دا زمونږ دین په شریکه دی بیا ګوره چې د مشرق نه مغرب ته څنګه ځي مونږ او تاسو داسې نه کو قبر کې به کخیری کو نو دلته آیات کې وایي چې تعرفهم بسیماهم الله مونږ ته وایي اخو نه غواړي خو ته کوشش وکړه ته به پیژنې دی غریبانانو لا په نښو باندې او یو لویه نښې دا ده چې چا پورې سپلی کېږي نه چې شا به ګورې راکې به اکاکا شا به عشر به راکې زکات پر راکې او که تا را نه کړو نو د لوږې به مړ شو الله وي چرم داسې نه کوي هغه د الله طالبان دي د الله ر دین ملمانه دي لا یسألون الناس الحافا د چا نه بې ضرورته سوال نه کوي او بیا فرمایي چې تاسو کم لګوئ نو الله ته هر څه په سکرین دي او دویم آیات کې وایي چې مال ولګوئ ټیم یې نشته د شپې ولګوه د ورځې رڼا کې ولګوه ښکاره ورکا پټ ورکا نو بیا الله ډېر غیرتي ذات دی طالب دنیا کې هم بدلې درکوي او اصل خو قبر آخرت دی هغې کې به دم د تورو تیارونه محفوظ ساتي د اول آیات کریمه د لاندې ټول مفسرینو خو زه تا ته آسان ویمه چې په اکثرو کورونو کې ملاویږي معرف القرآن د مفتی شفیع رحمه الله هغې دلته لیکلی دي چې ستا د زکات ستا د عشر ستا د صدقاتو د خیراتو بهترین مصرف چې ته وایې چې الله رانه ډېر خوشحاله شي وی هغه دا دینی طالب علمان دي بیان القرآن کې اشرف علی تانوی رحمه الله دلته لیکلی دي چې د زکات د عشر سرسایو عام نفلی د دې ولې ثواب ډیر دی ګوره چې ته عام غریب لا زکات ورکې عام غریب لا عشر ورکې عام غریب لا خیرات ورکې نو یو ثواب دی وشو او چې طالب له ورکې نو 2 ثواب دی وشو یو د زکات د عشر او د خیرات ثواب دی وشو او دویم د دین حفاظت ته وکړو ولې کچری مثال داسې منګ نه کو نو د دې آیات کریمه د لاندې معرف القرآن د محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله چې کم دی هغه وګورو هغه وی چې بهترین مصرف د زکاتونو هغه د طالب علمان د دینی مدرسو دي نغړي خپل خبره کوي زیتا تخپل الفاظو کې ویم هغه وی ګورا کچره مونږ په دې خپل دینی طالبانو باندې خرچي نکو او خلق دین پریری چېرې خلقم خیال نه ساتي کار ګډوډ شي نعوذ بالله هر طرف ته به گمراهه خوري شي نو بیا ګوره ډېره خپل خبره کړې ده وی منګه که د خپلو هسپتالونو او ډاکټرانو خیال ساتو
نو مونږ ته به جسمانی بیماران او بیماری کمی شي. نو که مونږ د خپلو مدرسو د علماو طلباو خیال ساتو نو مونږ ته به روحانی بیماران او بیماری دا کمی شي. نو بیا الټا کړی دی که چېرې مونږ د خپلو ډاکټرانو او د اسپتالونو خیال نه ساتو، مثال په یو علاقه کې اسپتال نه ډاکټران نه بالکل نه، نو جسمانی بیماران او بیماری دا به سیوا شي. نو که چېرې یو ځای کې مدرسې بالکل نه، علما بالکل نه، د دین محنت ترې لرې کې، نو روحانی بیماران او بیماری اب په هغه علاقو کې سیوا شي. د دې وجه نه دې آیات کریمه د لاندې اکثر مفسرینو لیکلي دي چې د دې نه مراد دینی طالب علمان دي. د دې وجه محبوب به ترغیب ورکو، قرآن کې الله موږ له ترغیب راکړي چې خپله به هم همت کې او نورو ته به هم وې. نو چې تا بل ته ووې او ستا په دعوت باندې چا مدد وکړو نو چې هغه له الله څومره اجر ورکوي تعالی الله پاک په مفتو کې درکړي. اگر چې هغې ته وایي چې دا طالب علمان د چا نه غواړي نه، خو الله تا ته وایي چې ته ځان کې همت پیدا کا، ستا ذمواري دا ده چې دا خپل زکات عشر دی له اوسه. او یو واقعه ډیره مشهوره ده، درې طالب علمان د دینی سبق زده کولو دپاره مصر ته لاړ او د درې واړو نومونه محمد دي، د پلار نومونه خو بدل دي خو آسان دپاره د درې واړو د هر یو نوم محمد دی. نو دی باندې لوږې راغلې، چې لوږې پې راغلې نو دی مشوره وکړه چې هلکه درې واړه ګورې د سبقه پاتې کېږو، داسې به وکړو چې یو تن به د چا نه داسې مثال لږ بنتې د ضرورت دپاره سوال جایز دی په طریقه به وایي او دوه به سبق وایو یو میاشت. بیا به بل چې یو ته به ویله که ته به دا زمانه خدا نه کېږي بھائی، ته به وکړي چا زمانه خدا نه کېږي، مړ مې که خو چاته نه ویم. ادریم ته ووی هغه وی د لوږې به مړ شم خو مخلوق ته خو نه ویم. نو څه به کوو، سبق پاتې کېږي. زه داسې چل به وکړو خسڼې به پټ کړو چې د چا راووته هغه به دغې کار ته وپولو موږ به سبق وایو. چې خسڼې پټ کړه د یو ملګري راووته، هغه دې ته وی ښځه لاړم جومات ته لاړه، تازه اودس یې وکړو، په جا نماز ودرېدو چې خدای پاکه ماله خدا چل نه راځي، بس ته موږ له بندوبست وکړې نو چې الله ته یې وجړل خو اسم د زړه نه ژړا به وه. او دا اوس هم داسې ده چې تا الله ته سم وجاړه، ستا به دومره مشکل ترین کار وکړي چې یقین وساته نه به د خلکو ذهن کې راځي او نه به ستا ذهن کې راځي، خو چې سم ورته وجاړې په سجده کې. لنډه ده چې د هغه ځای گورنر چې و هغه خوب ویني، خوب کې ورته اعلان کېږي پاسه خوبونه کې زما میلمانه وږي دي، ابا کېدی نومونه ورته واغسته، ازې ورته مخو چې راپاسې د راوې دانګل تپوس یې وکړه ټک ټک هلکه پلانې دا دی. هغه ټیمه وله 1000 دیناره، بل له 1000 دیناره، بل له 1000 دیناره. او ورته وی چې کله ته سره دا پیسې ختم شي که نه سبق وایې نو بس زه پوشه زما کار، ځکه تاسو سبق وایې تاسو له به الله د سبق ثواب درکړي، او زه چې د سره مدد کوم د پیسو نو ستاسو چې څومره سبق وایې دونه ماله به الله مفتو کې بدله راکړي. اخو لاړ گورنر ته لاړ، دې درې واړو بسترې ګول کړې چې هله مخلوق ته پته ولګي، اوس نور خلکو ته پته ونه لګي. گورنر ته خو معلوم شو دا غځې نه وتښتېدل، بلې مدرسې ته لاړ چې خلک ونه وي چې دی هغه نعوذ بالله داسې. لطیفه مشهوره ده، یو طالب علم مدرسې ته لاړ، وی هغې ورته چې موږ د شتوله ډوډۍ نه شو ورکولی، ته پکې د کمې راغلی. نو سبق ته خو ورکړه اجازت، خو ورته ویې ځان له چې ته امامتي وګوره نو هلته به دې ګزاره کېږي. هغه چې کوم ځای امام شو نو هغه ماشاءالله و، بس منځونه به یې کوله، سنت به یې کور ته وړو، د ده خیال نه ساتي. د یو ورځ ناره تېره کړه، په دویمه ورځ یې ناره تېره کړه. یو مولي صاحب تقریر کو چې عیسی علیه السلام
اسمان ته ختلی دی. نو هغه یو ورته وی چې استاد چې دا عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی دی نو هلته دې څه خوري که نه خو ته چې د هغه غم د سره شته. نو لنډه ده چې هغه طالب علم الله ته وجړل یا الله دی خو په ډډه نه وړي په ناره خو سبق نشي ویلی. الله رب العزت داسې وکړه چې محله کې یو مړی وشو چې مړی وشو نو دی خو څلوېښتې کوي ماشاءالله 40 ورځې غرمه سار ماښام او طالب ډېر خوشحاله دی چې یو کم 40 شوه طالب سره فکر شو دا یو کم 40 کې غم نه کونه نفل کول چې کله 40 ورځ شوه نو دی بیا الله ته وجړ یا الله اوس خو 40 خودي غمو کو اوس پس کی بل مړ شو نو تر اتیا ورځو پورې داسې یو مشرو محلي والے راغون کړه ګوره ختمي مو غم ورلو کې هغه چې وګی شي الله ته سوال کوي او الله پاک ول دغه بندوبست کوي. الله رب العزت آیات کریمه وی چې د دې غریبانو طالبانو غم وکي اغي دې نه غواړي ستازي موارده ګوره دا اتفاقی خبره ده چې دا مالدار دی غریب لا زکات ورکي عشر ورکي دا مالدار د دې غریب احسان ومني ولیکه دا غریب د یار حسین کلی کې نه دا زکات چې تا باندې 3 دی دا به تبل ځای ته وړي او که نه وړي نو قبر کې او حشر کې بیا چې کوم خبرې دي هغه د قرآن کې ښکار دي دا غیبا پور باندې او بیا ستا نعوذ بالله پتندی اپاړخونو باندې بدرلا پدک مال باندې داغ درکې. او دا مشهور حدیث خو اورېدلی دی چې چاله الله مال ورکړي او زکات ته نو باسي نو مسل له شجان اقرا هغې نه مار جوړ شي او دی غریب لټک ورکوي چې زستا مال ما او زستا خزانه ما. الله پاک وی چې دا زکاتونه خیراتونه وغیره دا هغه خلکو لورکه اخسرو چې هغې بند کړي شوي دي دا الله په لار کې. او تعلیم هم داسې چې بس مستقل تعلیمي ځکه دواړه نه کېږي که ته وایې چې دا دي کیا کی نو څوک چې انجینیرینګ کوي او ډاکټري کې د دنیا د 100 پیسو دپاره تر قبره پورې هغه خبره ده او دا حشر پورې او بیا ور مخکې ځه نو د دې دپاره مستقل وخت پکار دی. الله وی لا یستطيعون ضربا فی الارض دا طالبان چې دی سفر نه کوي پزماکه کې ولی نه کوي ځکه سبق ته پاتې کیږي نو جاهلان ناپوهه د دې د حال نه هغې په دې ګمان کې چې ګنې دا مالداران دي ځکه دی سوال نه کوي رچانه. الله موږ له ترغیب راکوي چې تاسو کوشش کوئ دا پیژنې په نښو باندې او دلته معرف القرآن لیکلی دي چې په ښو جامو په ښه سورلی باندې څوک د زکات نه محرومه کیږي نه بلکې ته د هغه دننه کیفیت ته ګوره. نو بهترین مصرف زمونږ د زکاتونو د عشرونو هغه دا مدرسې دي. د دې وجې د اټک نه اخوا خلک الله پاک په دې خبرو باندې پوه کړی دی او زمونږ دا چې دي به قبر کې پوهېږي التاغي الله په دې پوه کړی دی. مونږ یو مدرسې ته لاړو زمونږ د دې جومات عمره خو صرف کندو ولا جوړ کړ داسې دي وی دا ته چې څومره څه وینې دا څومره پټي چې وینې د دې څومره غنم چې راځي څوک پوټې دانه بل چاله نه ورکوي هغه ټول عشر دلته راوړي. نو په هغې زمونږ غونډ کال وی بیا د مدرسې هغه لنګر چلیږي. نو الله غیرتي ذات دی علما طلبا خپل سبق وایي او دا څوک چې ورسره مدد کوي دې ته په مفتو کې الله ثوابونه ورکوي. ورپسې آیات کریمه کې وایي مال ولګوه ټیمې نشته د شپې ولګوه شپې مخکې کړه ځکه تیاره ده څوک به دې ویني نه نو ډېر اخلاص دی پکې دروازې ولګوه. صحابه سره ناشنا خلکو منګ او تاسو وطنیت نشته صحابو به چې څنګه آیات واورېدو نو حضرت علی رضی الله عنه سره 4 روپۍ وي 1 روپۍ د شپې ورکړه خیراتی 2 مې دروازې ورکړه خیراتی 3 مې ښکاره ورکړه او 4 مې پټه ورکړه. د آیات کې الله وی د شپې م ورکا دروازې خیراتو کا ښکارم وکا اپټم خیراتو کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره 20 روپۍ وي
لسې د شپې خیراتی کړي، لسې دروازې خیراتی کړي، لسې په پټه خیراتی کړي او لسې په ښکاره باندې خیراتی کړي وی چې په دې آیات باندې عمل وشي. دا چې وی چې دونه وخت کې به بقره وی کنه سورۃ بقره، دا خو د عربي خو د هغې مورنۍ ژبه وه، خو به زمونږ په شان سبق نه وي چې ګنې ختم یې وکړو، ختم یې دې وکړو خو په کوم آیات ته عمل وکړو، زکات دې ورکړو، عشر دې ورکړو، مونځ دې هغه مونځ جوړ شي چې د الله د خزانو نه پې اخیستل کولی شي. الله رب العزت وی چا کې چې دا صفتي چې د شپې خیرات کوي، د ورځې خیرات کوي، په پټم خیرات کوي، په ښکارم خیرات کوي، د دې دپاره ثوابونه دي د الله سره. او اخر کې انعام څونه ښکلی دی، الله وی ولا خوف علیهم، په دې باندې به هېڅ یره نه ولا هم یحزنون. یره څه میدان حشر کې پل صراط عملنامې، ولا هم یحزنون، او نه به شاته دنیا کې چې څه پاتې شوي د هغې پسې به خفه شي. الله رب العزت اول مالا بیا تاسو العمل کولو توفیق راکړي. بیا ته للفقراء الذین، دا زکاتونه د پاره د فقیرانو کسانو دي، اخسروا فی سبیل الله، چې بند کړی شوي دي په لاره د الله کې، وس نه لري د سفر کولو په ځمکه کې، ګمان کوي ناخبره سړی په دې باندې د مالدارانو د وجې د سوال نه کولو نه، ته به پیژنې دی لره په نښو د دې باندې، سوال نه کي د خلکو نه بې ضرورته. هغه چې لګوي تاسو د سمال نه، بېشکه الله پاک په هغې باندې پوهه دی. هغه کسان چې لګوي مالونه خپل د شپې دروازې په پټه په ښکاره، د دې دپاره ثواب د دې دی په نزد د رب د دې، نه به یې سیره په دې باندې او نه به دې خفه کېږي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.